د افغانستان دلته تنه لیډرانو سیده خپلو کې باسو مفتی محمود د خدای وبخي هغه جوړه کوله 3 غنټې باسو شو چې اخر زما داړه د خولې لراغه را پاسېدم مالی مفتی صاحب ځان مستړی کوا ولی مال د دوی منځ کې دا اختلاف نشته چې روس دی وزي ټول په دې متفق دي اختلاف د دوی منځ کې په دې دی چې د ظاهر شاه په تخت بسوک کینی په کابل کې د ظاهر شاه لکه په پاکستان کې د سیاسي خلکو جګړه پسه ده په کورسای ده کنه ده ته کوشو ټټو مال راکا دغه سي د دې منځ کې اختلاف په دې دی چې د کابل په تخت بسوک کینی او ما ثابت شو کنه او سيو نزيالتا ته طالب په نوم حکومت خو زما پړه لیکلې ده الله دې د طالبانو حکومت په عرب او په عجم کې د خپل حبيب په خاطر د خپل لوی شان په خاطر لکه ابوبکر صدیق چې د پیغمبر طالبو حضرت عمر طالبو حضرت عثمان طالبو حضرت علی طالبو او د پیغمبر نه وروسته هغه حکومت هغه طالبانو ته حواله شوی نو یا الله دا هم ستاسو د قران او د حدیث طالبان دي خدای آسمانی امداد وکا کوم امداد دی په جنگ بدر کې چې غزوه خندق زه چې مدینه منوره ته لاړ شي او کوم ځای کې چې غزوه خندق شوې ده هغه ته ځتلې ما په مورچو کې ناشتي انصار او 3 ورځې وشو چې روټای ورته نه ملو شوی روټای نشته او مورچې کني نو خپلوان ورپسې راغله چې 3 ورځې وشو روټای نه خوري او مورچې کني را پاسې کنه هغه ورته سرونه راوېسته د مورچونا سو امام بخاری چې هغه ورته څوي چې نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا خپلوانو مونږ هغه خلق یو بايعوا محمدا چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی په څه شي بیعت کړی دی على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ بیعت ور سره په جهاد کړی دی پر وټایم نه دی کړی کوم ته 3 ورځې وشو روټای نه دا ملاو نو مونږ پر وټای ور سره بیعت نه کړی مونږ په جهاد ور سره بیعت کړی دی چې تا د پاره به مونږ سرونه قربانو چې بار راوخته خېټو پورې کانی وتړل چې ملام ټیټ نشي او دشمن خوشحال نشي پیغمبر ته وی یا رسول الله وګوره مونږ خېټو پورې کانی تړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لمنو چتا کړه هغه 2 کانی خېټي پورې تړلې ول تاسو څه خیال دی چې تاسو روټای نه دا خوړلې نو ګینما به خوړلې سه پیغمبر داسې غزاګانې کړې دي او داسې جهادونه کړې دي نن یو انګړه دنګړه سړی را پاسې یو جهادي تنظیم باندې پابندی لګئی زم ټول پاکستان دی په یو غنټه کې ختم شي خو الله دې امریکا زمون په لاس کې مکی په یو غنټه کې د پاکستان ختم شي په داسې ملک څه د سبي غیرت ملک دی
داس وطن دی یا داس ملک دی واړه او زاړه پکې او شرمېده اوس ګیرو عالم په شرمونو او شرمېده د سن طلاق نه خدا ګیری کلول پکار دی دومره درې منیزه بوجای به په سکوټر ځان پسې سواره کړیو هغه په دې په لاسې خي ګورئ کنه په دې سرکونو خو به ګورئ کنه او دا خزي دي صاحب بدلته به سرمنې توبرا چولیو دغه بکیو نندرا پپته ولګي دا چې د افغانستان امیر المؤمنین په هغه پیزارم پابندي ولګوله چې د کم پیزار پوند اوچتای نن د خپل خزي وګورئ یو لښتي پوند اوچته دغه بکی دلته دا زینه خوځيږي هلته رستم مړه خدایم دی خو باسه خو تاسو ملک دی د دې وجود لعنت ته وجود لعنت ته ابو زیدی لتله وما په سمندر کې یو چاره کټ کړی دا په بحری جازو کې ورته کانی وروړي دي او یو نیل ایریا کې داسې دیوال پکې والے ده او د جمعې په ورځ ار سړی موټر پسې کشته وتړي او هغه ځای لذي خزا او خاوند دواړه بربند لامبي پکې زه چې لاړم نو ما چې چا سره ومنو هغه ته مې چې دا ځای به ما ته ښه ویلل ته خو نشي تللی ما تور شیشو موټر پیدا کا خو ما به بوزي ولا مطلب مې دا و چې لږ علم کې مې اضافه وشي تور شیشو موټر پیدا کو 11 بجې لاړو تر 12 بجو پورې ما تماشا وکا د جمعې په ورځ انګريزان هم پکې وو میمان هم پکې وي د ابوظبي شیخان صاحبان هم پکې وو چرالم را پسې راغی انټيليجنس والا راغی ما ته عربي کې وایي چې ما رايته سدي ولید ما رايته سمي جوړی دا مې ولید ما ته وایي چې لا تتكلم هذا في التقرير هنا دلته په تقریر کې دا خبره نه کې په ابوظبي کې ما ورته لا اكلم هنا بل اكلم في الباکستان مال دلته نه ما په پاکستان کې والله کا پرې د مهم به خدای دې درته په جده کې د سمندر غاړه نه خي چې جده کې د سمندر غاړه وګوري توبې به وباسي چې کوم حال د سمندر په غاړه اغیلم تله ما په دې عربو دوره کې دا تماشې ډېرې کړې دي او افسوس دا دی چې اوس د خپونه کړم شوم چرته تللی نشم کې یخول مې نورم افغانستان والا شوق ډېر دی مال چې کوم ورځو کې زما شوق هغه ورځو کې پاکستان حکومت ز پرې خو منا ما به اراده وکړه چې کابل ته وته نشتله او چې اوس تلې شمان اوس صحت ٹھیک نه ده خو دړنه دعا ورته کوم چې یا الله پروي زمين نه طالب په نوم حکومت جوړ کړي پروي زمين دشمنان نیست و نابود کې دشمنان تباہ و برباد کې نو زما عزیزانو کم شی دی چې په قران کې نشتا یو فیصله او قیامت زما دی لاس تا ګورئ دائمه مجتهدینو
تحقیق درته خیم. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو، یو کیس ورته راغی چې سلور کس ناستو او مار پې راغی. مار په دې یو سړي داسې چې وروختو هغه ځان نه داسې دیکه کو نو په دې دویم وروختو، د دویم چې ځان نه داسې ټیل والو نو په دې دریم وروختو، د دریم چې ځان نه داسې ټیل والو نو په دې څلورم وروختو، دا څلورم یې وچی چلو او دا مړ شو. اوس ابن ابي ليلى ته وی چې د دې سړي د مرګ دا دیت چې ده په دې دریو کې به څوک ورکوي؟ نو ابن ابي ليلى ورته وی چې دا ډومبیا سړی به ورکوي چې دا دور غرزول دی په مار. دا سړی لاړ. نو د بادشاہ قاضیان خمداسي کنه، اوس دا ووري دا کیبل ورک دی کنه، کیبل نیټ ورک، د دې صفاتونه مليانو وزیرانو شروع کړي چې وزارت ورکی مولا ته بیا سنبین درکړي. مليانو صفاتونه شروع کړي. ابن ابي ليلى دا وایي دا د بادشاہ قاضي بس امام ابو حنیفه ته دا مسله رااله چې دا څه چل دی. امام ابو حنیفه وایي چې خدای دې په ابن ابي ليلى رحم وکړي، په دې کې احفشه غلطي کړې ده. په دې ډوبي سړي چې مار وروخته د په دو وروغورځولو، دا یو خړو که بچ شو، ویلې دا بچ شو، چې دا بچ شو دا سړی خلاص شو. دې چې په دې وروغورځولو دا یو خړو که بچ شو، دام بچ شو، دام خلاص شو. اوس خبره په دې دواړو کې ده. د دریم سړی چې په دې سلورم ورغورځولې ده، سلورم به یا فی الحال خوړلې یا به لک سات پس خوړلې. که فی الحال خوړلې خو دیت به د دریم سړی ورکړي، او کله سات پس خوړلې نو دا دریم هم خلاص شو، د خپل ګناه و د ځان نه ولې نه غورځول. دا د امام ابو حنیفه قیاس ته. پیغمبر چا سړی لګلو اجتهد برای ویلي، دا د امام ابو حنیفه قیاس ته. زما عزیزانو، الله دې زمون په ژوند د دې ملک حال په فیصلو کې او په قران او په حدیث کې زما بیا درته وایم چې ستا یو ټیډي پیسې په لګي او کنه لګي. نن د دنیا بیړه تباہ شو، د دنیا بیړه فایل دیو، ډاکومنټس دیو، پلان دیو، باس دیو، نن دا